غوړو په 1 کیلو کې 109 روپۍ ګرانوالی دی. چې 109 روپۍ ګرانوالی راشي زما غریب ورور په 1500 روپۍ دیاري کوي. چې په 1500 دیاري کې په دې به غوړې وي، که په دې به وړه وي، که په دې به چی وي. زه تاسو ته دا خبره کوم چې نن موږ راوځي دا احتجاجونه پرېږدئ نه چې دی کوشوی دی. دی غریب خو په سیاست کې پاتې نه دی. دا خو د سیاست نه خبر نه دی. دا خو د غریب په فریاد پوهېږي نه. ده ته خو د غریب پته نشته. ته خو غونډک کې په دې پورې مزه شیشته دی. زه د پی ټي آی والا درخواست کوم چې راشي موږ ته ودرېږئ د ګرانۍ خلاف دې مظاهره کې ولې تاسو خوراک نه کوئ، د خوراک څیزونه تاسو نه لرئ. بیا ایجنټان پیدا کړي دي. په فیسبوک په چلیږي په بھارت کې په 245 تیل دي، په چینا کې په 209 تیل دي. ما سره په موبایل کې د هر ملک سره زما رابطه ده. په سعودي عرب کې په 1 ریال او 18 حلالي او دوی په هغې دي تیل پټرول، په 48 ډیزل دي. په افغانستان کې په 67 روپۍ ریټ شو. په بھارت کې په 1 روپۍ دا غځې په 1 روپۍ لیټر دی. په اټلي کې په 1 روپۍ 15 پیسې څه د پاسه دا غځې لیټر دی. د دروغ ایجنټان دا ګراني خو یې ډېره کمه ده نورو ملکونو پورې. هلته په دې ډېر ریټ دي. دا هغه ملکونو ته وګوره، دا غځې په روپۍ باندې هغه تیل دي. زه دا خبره تاسو ته کوم چې هغه وزیراعلی راته او دا زمونږ دا د کرایي ټکوان دا لارې ډکې د جلوسونو روانې وزیراعلی ته ناست وې. تاسو به دې وزیراعلی ته ښودلي وې. تاسو به قاري سعید صاحب ته دې راشي. تاسو به دې وزیراعلی ته ښودلي وې چې په دې چارسده کې یوازې ولاړ نه هېڅوک یې خواته نه وې. موږ او تاسو ټول ځینې دې وزیراعلی ته ناست وو. زه تاسو ته دا خبره کوم چې یوازې دا ګراني نه ده، هر 15 دن بعد ګراني ده. دا 2 کاله چې دې پوره کېدو دې څه وایي؟ دا 1 کالوګن دی موږ دا تاسو څه دا 1 کالوګن پاکې تا دا د 3 کالوګن به په سم کاله کې موږ پاک نه کړي. څه په سیاست کې پاتې أحلى حكومته، نكتة حكومته، ناكام حكومته، شور حكومته، حتى شور حكومته. نن دا ملک ته ټیک کا موږ به تاسو ټول ولاړ موږ به تاسو صبر وکړو خپل اقتدار ته څه وکړه. ملک تا نه پاتې وروره ښه په سړیتوب باندې پوهېږه خپې وباسه. ته چې چا راوستی هغوی ته هم دا وایو چې هر چا راوستی وختې زمونږ وزیراعظم ته یې موږ ته نه منو. موږ وزیراعظم ته نه تسلیم کړی، زمونږ نه خوښ. په خدای ټینګې پرون مې په فیسبوک کتل یو سړي خپلو بچو له زار ورکړو. خو ته ویل دا چېرې دی په خپله ښځه وخواړه، بیا یې په خپله زار وڅښل. په پنجاب کې یو سړی په روډ د پاسه ګاډو ته ملاست دی. زه تا ته دا خبره کوم، ما وختین دا خبره چې په 1500 روپۍ دیاړي ده، په دې به زما غریب ورور څه شی وي؟ ستا په 2 کاله کې کار 15 دن بعد دا ریټ زیاتېږي. زما په خیال چې وړه به دړی خدای خبر 100 روپیو ته ورسېږي. دا خو به تقریبا چې سړی د میاشتې ډېر دا به کوي خلک څه په 350 روپۍ دړی وړه وي. نن دا احتجاجونه مه پرېږدئ چې ګینې موږ دا احتجاج ریکارډ کړو، دا به موږ پرېږدو. زمونږ ټولو پاټو ته خواست دی چې راوځئ. دا وطن زمونږ دی، دا دفتر یې زمونږ دي. دا په نګاله کې وردن نه کوي او دا سردنوالې چې دی کېږي. که پي ډي ایم صاحب موږ یو ځای که د هر چا سې خو د دې سیز غم پکار دی. په خدای دې د دې ناسورونه په ټول ملک کې خلاص نه شئ. زمونږ نورو ملګري به هم خبرې کوي. زه که خبرو کې ما را څه کوتاهي شي بښنه غواړم.